څوک وایي په پاکستان کې په دنیا کې خولې خلاصې دي څوک په یو نوم د دین بدنامي کوي څوک په بل نوم د عقیدې بدنامي کوي څوک په بل نوم د مذهب بدنامي کوي مختلفې خولې او نومونه خلاص دي دا وخت زموږ د علماو د قرباني ده ما خو وعده کړې ده چې تر کومې مثال کې سار وي د دې مذهب حنفي دفاع به کوم د اهلسنه والجماعت د عقیدې دفاع به کوم د دین اسلام دفاع به کوم او دمکیانو والا د دمکي سنباله وساتي زما داسې دمکیانو والا که ما ته ټول مملکت نه ټوله دنیا راته مخالف ودرې او دا د محبوب د والدینو خلاف کومه فتوا ورکړې ده والله بالله ثم تالله چې سل پیرې دې پانسه کي بیا به هم تا ته کافر په دې فتوا باندې ویل ما ته د خپل محبوب خاندان ګران دی ما ته د هغه والدین ګران دي ما فتوا دا ده چې په خاندانونو کې زما د محبوب نه اعلی خاندان نشته په کورنو کې زما د محبوب نه ښکلې کورنۍ نشته په مور او پلار کې زما د چانا د مور او پلار نه اعلی مور او پلار نشته په وطنونو کې د مدینې منورې نه اعلی وطن نشته او په انسانانو کې زما د محبوب نه الله ته ګران انسان نشته غلامان د مصطفی نه وفات نه دي غول دې خوړلي دي ګستاخي دې کړې ده په دې کافر شوی دا مې مخکې فتوا دا مې نننۍ فتوا او که ته ماته دا دمکیانې راکړې چې حکومت لرم فلان لرم زه حکومت باندې نه رازېږم زه په ریاست نه زه د محمد مصطفی په غلامۍ رازېږم زه به د محبوب په غلامۍ رازېږم دا وخت د غیرت دی دا د کور د ناستې نه دی دا د کمزورو خبرو نه دی علماو د حکمت په نوم بېغیرتي شروع کړې ده زه د مبارک صاحب رحمت الله علیه د پیر اچین خراساني هغه چې خلک پرې فتوې لګوي راشه وګوره نن په میدان کې چې فتوا د کفر خلاف چا ورکړه د باطل قوتونو خلاف چا سینه راوستې والله چې نه مو په سر پروا نه مو په جان او مال پروا نه د چا خوشحالولو دپاره دا خبرې کوو دې لپاره کوو چې مدینې منورې محبوب رانه خوشحاله شي رب ذوالجلال رانه خوشحاله شي دا منظر دی زه د مبارک صاحب رحمت الله علیه د بچو د هغه د خلفاو یو ادنا غلام یم د غیرت سبق یې راکړی دی خپل شیخ راله د غیرت په زانګو کې جوته راکړې ده رب ذوالجلال حیدري ایمان راکړی حیدري تورې راکړې چې ژوندی یم د منافقانو په سټونو باندې به میخاو دي نه د چا په دمکیانو نه په لښکرو باندې زما ایمان دا دی چې د الله نه طاقتور ذات بل نشته دی او آخر کې به دومره ویم حاجي صاحب رحمت الله علیه فرمایي کله په مالو سر یریږي چې ایمان لري څوک کله میدان کې رسته کېږي چې ایمان لري څوک قومونو سره د صحابو سره تابعینو سره د ایمان سرمایه وه کفار به یې د خپو لاندې ساتل ایمانونه کمزوري شوي دي ځکه دا حالات جوړ دي کله په سر او مال یریږي چې ایمان لري څوک کله میدان کې رستو کېږي چې ایمان لري څوک محمد امین پلنګ د دین کفن په سر تړلی ورسره هغه روانېږي چې ایمان لري څوک دا یو څو خبرې مې مختصرا د جذباتو په نظر ورته مه ګورئ د جذباتو خبرې مې نه دي ما ته پته ده چې ما ته دا خبرې ډېر مشکلات پیدا کوي لیکن حق وینا نه مجبور یم د دنیا پانسي مې قبوله ده د زرو خلکو ملامتي مې قبوله ده خو د احکم الحاکمین دربار کې به سبا ودرېږم نن مې ژوند شته سبا به قبر کې پروت یم نه به مې مور او پلار وروڼه خویندې په کار راشي نه به مې دا لښکرې په کار راشي یو به ځیمه یو به د جانان تصویر وي هغه ته به مخامخ یم چې ما تقول فی حق هذا الرجل دا مې ایمان دی چې محبوب ته ملامته نه یم رب ذوالجلال ته ملامته نه نور مې په ملامتیانو باندې څه کار نشته ګورې او د ریکارډ په ذریعه ټولو طالب علمانو ته مې وایم علمونه وکئ د عقیدې د خدمت دپاره یې وکئ د مذهب د خدمت دپاره یې وکئ د دین د خدمت دپاره یې وکئ قربانیانې به راځي ورکوو به دا هم خوشحالي ده الحمدلله چې دې زمانه کې مونږ اهلسنه والجماعت الله د اعزاز راکړی دی چې د دین قربانۍ ته الله مونږ مخکې کړي یو ګورې او شهادت خو یو څیره ده خو الله چاته ورکوي چاته نه مونږ خو په جبو په سوالونو ستړي شو لا به مو نصیب کې نه وي الله دې سره زما په حق لاره ستاسو ټولو شهادت نصیب دا یو څو خبرې مختصرا مې وکړې خلاصه مې د بیان ده چې کوم یو عالم پسې تګ کوئ ده کې به ګورئ چې دی تقوادار وي
دکې اخلاص وي او دکې د حق وینا بیانولو شجاعت او پهلواني او بهادري وي چې دا درې خوبیانې پکې وي داسې عالم پسې تګ وکئ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین درود شریف ولولئ